يا نسمة الصبح الآثير تكلمي واروي حديثا مفعما بتنعمي هبي علينا فالقلوب أجادب جودي بوحي عن نبي أعظم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرمائی چې مو د حضور صلی الله علیه وسلم نه اوریدل چې فرمایلی: انطلق ثلاثه نفر ممن كان قبلكم. راون شول درې ساړي د یغه قومینا او د یغه امتینا چې کوم پتوس نه مخ شوی، یعنی د مخشنی امت یک شه درې ساړي په سفر باندې ووتل. حتى آواهم المبيت الى غار فدخلوه، یعنی دمره ویش سفاری وکړه چې شپه په رغلا او د شپې تیرولې د پورا دی وغور تن وتل. فانحدرت صخره من الجبل، یکونه وروتی لدلیو د غرنا. فسدت عليهم الغار، په دې باندې هغه غور باند کو چې په کیمشه د دیش پاوه. فقالوا، دغه خلق خپل منځ د درې کسونه وویل: انه لا ينجيكم من هذه الصخره الا ان تدعوا الله بصالح اعمالكم. چې خبره دادو چې تاسو نجات د دغه کوډ نه نشي ملاویدلای، تاسو تلیار نشي ملاویدای چې دغه نه تاسو ووځي. ها یو طریقه دو ادا چې تاسو د الله جل جلاله نه د خپل نیک اعمال په وسیله سره دعو وکړو. تاسو الله جل جلاله تخپل عملینه مخشه کې چې پاسه راتوستا الله پاک د لیار خلاص کو. وسحر یو درې کا سونه شهر یو سړی خپل یو اعمال چې د الله د رضا ته پوره کړی وي، الله جل جلاله ته پیش کوي ورته وشایي چې الله پاک د تلیار وي. قال رجل منهم، په دې دریو سړی کې یو کا سوویل: اللهم كان لي ابوان شيخان كبيران. ویچی الله د مور پلور وی، بوډاګون وی، ستر عمر وی. وكنت لا اغبق قبلهما اهلا ولا مالا. مو د دین مخشه چې کیم د دې حساب او د خروق شو، خاص طور سره چې کیم د دې یعنی شودو د ورکول دیتا، نو وی چې دا مو چې سپر دیتا نوی ور کړي درا پر من خپل کورول ته ور کول، نو خپل مول ته ور کول. زه پوین کې سړایو او شودو ول وشل ور نه بیا ودا شوال حساب مور پلور ته ور کوله. پنورست چې غوت شل بیا نور قبيلات ته ور کړل، مول ته ور کړ. وی چې فنا ابي طلب الشجر يوما، وی چې ډېر لره دی ونه په طلب شه د مول د پورا د وزه د میجه د پورا مو ونه غوښتلې بیٹي مې ورته غوښتل د پورا چې ډېر لره یوړه لره لوړل. فلم ارح عليهما حتى نام، وی چې زه دې تل مشم و پاس رو نه ولا دره پرا چې سپر دی وو د شوی نه وی، یعنی نواخ شر باندې چې ضرورت دی وو د شوی. فحلبت لهما غبوقهما، وی چې مو دې ته د دې کیم شودوي ام ور ترول وشل ورته دې حساب جدا کړه. فوجدتهما نائمين، مو دې دواړه من دکړه چې وودوي. وس دوی کیسه وی یو خدای چې دی ویش کو او دوی مدا چې پدانه مخشه خپل بال باجتا ور کړي چې کله روي شي وای شي. نو وی چې مدد وړونه کړل. فکرهت ان اوقظهما، متدا مناسبه ونه لیدا شو شاونه لیدا شو چې دې دوړه ویش کو. وان اغبق قبلهما اهلا او مالا، او دا هر ته شاونه لیدا شو چې په دینه مخشه خپل بچون ته ور کو ل خپل مول ته ور. فلبثت، وچ مو صبر وکم. والقدح على يدي، وی چې اغلو شي چې کیمو ادم پلوس شو. انتظروا استيقاظهما، زپدغه انتظار شو چې دی روي شي. حتى برق الفجر، وی چې در پر چې غایت شو، غایت شو دی رويش نشول، غایت تم شرويش ول
ونډه شپه مو دی ته په ویلوړیه تېره کړله هغه لوښی د مو په لوس شو او دغه انتظار شو چې دی روي شي نو زه دی ته شوده ورکړم والصبیة یتضاغون عند قدمی وی چې بچون مې چې کېمې وړیکې وړکي ادمو په پښې کښې داس پلر تېرېدل ژړونه یعنې د لوږې د وجې نه فاستيقظا وی چې دواړه روچک شول ګایز فشربا غبوقهما خپله حصه یې وڅښله گویا دغ سړی څومره مور پلور نوی روچک شوي د دې په احترام شي ویش اول یې نه غوښتل چې ویشي کو شوده ورکو چې بابا چک شه مورې چکه شه دا تو حصه مې وروړېدو نه ورته انتظار شو چې مناسب نه دی چې زه د دې خوب خراب کو دمره احترام او د مور پلور په د پزړک شي او پانه ورسته غونډه شپه بچون جوړي یخته ور نه کړ ځکه چې طریقه دا وخت لا چې اولو مې مور پلور شي پانه ورسته بیا ز بچون ته پانه بعد دا وګړي اللهم ان كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك چې الله کچره مودا د تو درځي کوله د پورا کړی وي یا تو د خوشاله د پورا مې کړی وي ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخره یا الله مش خلوص کده د مصیبت نه چې پکې مشه میږي دا کونه مش بند روغلای د دانم خلوص کړ فن فرجت شيئا خویچ دا کونه چې کوم د لش کې پڅانګ شه لا یستطيعون الخروج منه ورنوتای نشو پڅانګ خوشو وتای لنه شو پیرال لري ورن کړل الله قال الاخر ويم سړی خپل اعمال ويم کا نمبر د خپل اعمال پیش کوي اللهم انه كانت لي ابنه عم اے الله د مود تر لیروا كانت احب الناس الي دا په مو باندې پټول نزوتا ګورونه په پیرات د نیو انسانون شه مزوتا مینا دغه جلکه سره وا وفي روایت یو روایت شدارو ولدي كنت احبها كاشد ما يحب الرجال النساء پیچ مود د سره داس مینا وا دمر زوتای سخت مینا څومره چې سړای د شذونه سره کړای شي څومره وینه سړیون د شذونه سره کو دا غون شذوته مینا د مود دغه جلکه سره وا اترلیر سره فاردتها على نفسها پیچ مود دینه د ګناه مطالبه وکړه فمتنعت مني پیچ د خپل ځون رمانه کو او ګناه چاري ونه منل سره حتى علمت بها سنه من السنين پیچ دمر پرا چې په دې باندې د قحط او د پریشانه ولا او د مشکل یعنی د بحران ولا کولنک شي کول روغه داس وخت په روغه چې حالات ډېر خراب شول مولي حالات پیسې نشته خروق نشته شوق نشته فجاءتني وچ مترغلا فاعطيتها 20 و100 دينار يوسل شل دینار مې ورکړل یوسل شل روپے چې کوم وخت او 20 روپے دا مې ورکړل على ان تخلي بيني وبين نفسها خو چې په دغه شرط باندې چې دوه متا موقارو کوي چې د دې سره بدفعلی وکړه غلطه چار ګناه ور سره ففعلت وچ دې داس ومن لور سره چې سعید حتى اذا قدرت عليها وچ چې کله په دې باندې بالکل مې قدرت حاصل شه وفي روايه فلما قعدت بين رجليها يبل روایت شدادي چې کله زه د دې پښیمان شکشن واستله نو قالت دیر تاول اتق الله دې الله نه وډرجا ولا تفض الخاتم الا بحقه چې مہر ما متوا مگر د دې په حق سره چې کوم د دې حق ته نکاح وکړو سره نکاح وکړو وکا جایز وشدتا داس غلطه چر ګناه ما کوا فانصرفت عنها وچ زور نر په څنګ شولا وهي احب الناس اليها وجه حالانکه دا شذ په غون خلق ش په موجوده ورونه وتركت الذهب الذي اعطيتها کوم سره زار می چې ویر وی د یوسل شل روپے دینار د سره زر روپے تویل نو چې دا سره زار مو د دې سره پرېښول ور مکړه چې دا حدر سره یوسا او ګنا چار هنه کو اللهم ان كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك اے الله کچره مدد تو درځي کوله د پورا کړی وي ففرج عنا ما نحن فيه یا الله موږ د مصیبات نخلص کچ په کوم شي میږي فن فرجت الصخره وی چې د کونه لشک نور هم پڅنګ شو غیر انهم لا يستطيعون الخروج منها خدا را واچ دی وتاین اشکل د وګورنه وز دریم نمبر دا خپل عمل الله جل جلاله ته پیش کوي وقال الثالث دریم سړی وویل اللهم استاجرت اجراء یا الله مزدورون نیولې وي واعطيتهم اجرهم ومدته د دې مزدوري ور کړل چې قیمت د دې مزدوري کې دله څوره پیسې کې دله هم ور کړل غیر رجل واحد ترك الذي له وذهب سوا دی وسړینا چې هغه خپل حساب پرېښوله او دایلوټ شو کیم د دې حساب کې دله کیم مزدوري کې دله مزدوري پرېښوله دایلوټ شو
فثمرت اجره وی چې الله مو دا د پیسې چې کی مې دا مې ګټه ته ورته وچوله په دا مې ګټه ورته شریک کړه حتی کثرت منه الاموال در پر چې یغه ډیر مول جوړ شو یعنی لږ پیسې وسل 200 روپۍ وکړه د دې ورځ مزدوري و ایوه هفته و سوره و دا الله تعالی علم ده نو بهر حال چې سوره مزدوري کده ل پانه ورته شډ ډېر مې جوړ کړل ځکه چې په ګټه باندې مې ور کړی فجاءني بعد حين وی چې څو وخت نو ورسته مو تروغای فقال بیارته اول یا عبد الله اې دې الله بندا اد الی اجری ادمو پیسې د مو مزدوري مو ته واپس وکړه چې کوم مو مزدوري کیږي امو تروکا فقلت مو ورته اول كل ما ترى من اجرك دا چې صورت ستوینه څه دا ټول د تو مزدوري در سره بیا من الابل والبقر والغنم والرقيق څومره چون دي څومره قوت دي څومره وزم یې دي او څومره غلامون دي دا چې څومره ستوینه دا مخلوق دا غونډ در سره بیا فقال يا عبد الله درته وی چې اې د الله بندا لا تستهزئ به ومو پر ټوکه ما کاوه فقلت مو ورته ویل لا استهزئ بك زپتو پر ټوکه نه کو دا حقیقت درته آیا چې دا غونډ ته دي ځکه ته په پیسې مې ته ډېر کړی فاخذه كله وی چې ټول یو خستل فاستاقه ور سره روان یکړل فلم يترك منه شيئا اې چې په شپره نشو اللهم ان كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك یا الله کچیر دمو د تو د روزي کوله د پورا کړی وي تو د رضا د پورا مودا کړی وي ففرج عنا ما نحن فيه نمج نه لری کا چې مصیبات شي مش پساوي دا چې کوم کونه په میز غلای دی دا دروازه ته بند کړی دی دا غور ته بند دی دار نه لری کا فن فرجت الصخره وېچ د کونه په څنګ شه فخرجوا يمشون نو وېچ روان شول تل متفق علی وېچ دا د تورش پر او د سپینش پر ولا کیسه نه دو بلکې متفق علی روایت ده بخاری او د مسلم روایت ده او د حضور صلی الله علیه وسلم مثبته قصه دو مثبت حدیث دا ځکه یې د مو عزت منه چې مشتوس کلا خپل مانسه وړي کې وړ کې تعالی خپل مانسه وبل ته کیسه سناوي مجلس جوړاوي نو په چار دادو چې د حضور صلی الله علیه وسلم او قران مستقیمه قصه بیان کړی دي بهترینه قصه په چار دو چې دغه تذکرہ مش ډیره کوي په دا سره او د مشتوس تربیت صحیح کیږي بس دا کسه د مو عزت منه دا حدیث څه فائدې دي یو خدای چې هر سړی ته بچار دو چې د دیو اعمال د الله د رضا د پورا داسې وي چې دته په اطمینان وي چې کله هم مشکل حالات په دریمي د اعمال الله پاک ته مختکوای شي چې الله د رضا د پورا موګه کړی وي ته مو د مصیبات نخلص کا نو الله جل جلاله خلص او دویمه مسله دادو چې دویمه مسله دادو چې دا اول سړی چې کی مو د چې عمل پېښ کو نو عمل دا و چې مور پلور په غونډه د دې درجه زیاته دو او د دې حق په هر چا نه زیاته په خپل بچی نه په خپل کورول نه په هر چا نه په ټول شي اول مور پلور دی په چار د سړی اول ته خیال وسوتی د دې د خوراک شو کې تنظیم پیراو کو او د دې د قدر د احترام سوره پر د دې واسنه کیږي د دې بنو کو پنه ورست خپل بچونه حق خیال وسوتی او درېمه کې ساده چې دا کوم سړی و ګنا نه بادشاه او الله پاک ته خپل عمل وشولې چې الله ته مو ویني چې مو د تو د رضا د پورا دا شګړه وکړه چې ری پیمنه ورنه وخستله او ګنا نه حز بادشاه او ګنا مې هم نو کوي جل کې سره نو یا الله دا مو د تو د رضا د پورا کړی دی په چار د سړی د ګناه نه بچ کیږي څون بچ کوي حدیث شریف شروع درېمه چې او کسون دي سبعه یذلهم الله فی ظله الله جل جلاله د غوې کا سنتا خپل سورکشه د قیامت پرز بندې د ارش سور لوندې زوی ورکاوي په داس رز بندې چې پارز نور سور نه وي پاک شي واغه سړی هداي چې دعاته امراه ذات حسب ونسب فقال اني اخاف الله چې یو د حسب او د نسب ولا شب بهترین قسم خاندانی جل کې آی خپل طرف ته او شک شلې جل کې آی خپل طرف ته متوجه کو دای ورته چې زه خو د الله نه ډارم په چار د چې الله پاک ته مشته په عمل توفیق نصیب او درې څلورمه کې ساده چې کوم حدیث اخیرانه ټکړه دو عادادو چې یو سړی مزدورانه و خستله همیش چې کوم معاشره حال دی ادا دی چې کوم مزدورا در پوتش ولا نو سړی په خوشول شي چې شي چې ریپیرو پوتش ولا دا فکر خو ډیر کم چا سره الله پاک ته چاته نصیب کو چې دای د پښتنه او کو پیسې د ته واپس پر ورسوي
دته د مش سره فیکټری دي مزدورون غریبون بار بار چکر وای چې مشت خپل مزدورم روګه چارم کړی دو اورته صبر وشه بلار زرو شه بلار زرو شه په لسم تاریخ روشه په لسم روشه دا حال دی او دغه سړی څه کړی دی چې صرف یاري په ورته محفوظ نه دي سوتلې بلکې ورته جوته کړی دی کدای شي په پر د خورې کړی دی په باندې مول ډر کړی دی په باندې غلامون ډر کړی دی د هر شي چبه غوړي پیرا دا غونډه چبه د ورته کړی دی چې دته خیر ورسیږي دی چې کله هر روشي تمونه د پیسې غوړي نو زه خالی مزدوري و نه کبل کې پاک شکاټه هور او دمر ډېری شون او د پتانشته په لکاوی په ورته جوړ کړی وي دا ور کړی دی الله جل جلاله د مشتسته دا جذبه نصیب کو چې مشتس څنګه خپل ځون خیر غوړي خپل ځون ته خیر او شګړه خوشاوي داسې د بل مسلمان ورور د پوره هم خواشي کی خدا گویا حضور صلی الله علیه وسلم مشتسته په دا حدیث سبا کوشای الله جل جلاله د مشتا د نیک اعمال کوله توفیق نصیب کو وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.